عندما أتيت إلى باكستان شعرت بسعادة كبيرة ليس كباقي القراء، فإني وجدت في باكستان إسلام حقا إسلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نحن يقولون عنا العرب ويقولون عنكم أهل العجم، ولكن فعلا أني رأيت في باكستان بلد الإسلام وتحب القرآن كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو مینوالو تاسو قربان یم. سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي په جګړه کې په مسجد نمرا کې د جګړه سماجی کارکون زیر اهتمام د حسن کیرت یو پر روحه او پر نوره پروګرام منعقد شو چې ورته د مصر محمد مسعد الحباب تشریف راوړی او هلته کې د قرآن پاک یو ډېر ښایسته تلاوت وکړو چې پکې د علاقې کم خلک وو هغوی هم پکې شریک شول او دا تلاوت یې واورېدو سماعت یې کړو او محمد قاری محمد مسعد صاحب چې دی هغه د خلکو نه ډاډ واخیستو. موږ سره موجود دی قاری محمد مسعد الحباب او د هغې مترجم حبیب نورانی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر راغلی جی. وعلیکم السلام. حبیبي اهلا وسهلا. سر دوی نه تپوس کوي چې تاسو څومره عمر کې لومبي ځل باندې د قرآن پاک تلاوت کړی دی؟ كم في عمر قرأت القرآن؟ أنا تعلمت القرآن الكريم، ختمته عندي 6 سنوات، ثم إني التحقت بجامعة الأزهر الشريف خريج كلية شرع وقانون جامعة الأزهر، ثم تعلمت وأنا في الجامعة التجويد على يد أحد المشايخ عندنا في مصر، وأتقنت الحمد لله قراءة القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى قراءتي في الحفلات منذ 7 سنوات، والحمد لله كان فضل الله علي عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. دیو چې ما د شپږو کالو په عمر کې قرآن ختم کو او چې کله زه قرآن مې ختم کو بیا د مصر لوی جامعه ازهر ته لاړم او هلته کې ما حفظ او تجوید وکړو او بیا مختلف قرائت چې کوم 17 قرات دي هغه مې هلته کې وویل او هغې نه پس په 7 کالو کې ما د تلاوتونه شروع کړي دي او تر اوسه پورې زه قرآن وایم او ماشاءالله ماشاءالله. قاری صاحب دوی ته ووایي چې دوی پاکستان ته راغلي څنګه محسوسوي جي؟ ذهابك إلى الباكستان كيف تحسس؟ أنا عندما أتيت إلى باكستان شعرت بسعادة كبيرة ليس كباقي القراء، فإني وجدت في باكستان إسلام حقا إسلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نحن يقولون عنا العرب ويقولون عنكم أهل العجم، ولكن فعلا أني رأيت في باكستان بلد الإسلام وتحب القرآن كثيرا. سبحان الله ما شاء الله. خبرو خو لکوي کو لکتا سره لګوي جی. چې دوی وایي چې زه پاکستان ته رالم نو ډېر زه د پاکستان والا خلک چې دا ډېر ښه محسوسومه او اصل اسلام چې دی نو هغه دلته پاکستان کې دی. موږ یو عرب خو لیکن دا چې پاکستان ته رالم ما وکتل چې دا اصل اسلام او د پاکستان د خلک چې دا د اصل د اسلام د قرآن سره ډېره مینه کوي او خدمتګاران د اسلام اصل کې دوی. سبحان الله. جزاكم الله خیر. احسن الجزاء. السلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب څنګه جی ښه کړی دی؟ پروګرام هم دلته کې په جګړه کې کوم څه سبب ویل غواړي چې جګړه بس ویل دا غواړو چې د جګړه خلکو موږ ته ډېر مینه محبت راکړو، ډېر زموږ قدر یې وکړو. موږ ډېرو ځایونو کې محافل کړي، پروګرامونه کړي، هغوی په خپل ژبه زموږ عزت کړی دی، خو د جګړه خلکو زموږ قدر او عزت د حد نه زیات وکړو چې زموږ کوم سوچ و د هغې سوچ نه دوی موږ ته زیات مینه محبت او قدر او عزت یې راکړو. سبحان الله. ډېره مننه. قاری صاحب محمد یوسف چې کوم د جګړه سماجي کارکون مشر دی او د دې پروګرام چې کوم دی دوی جوړ کړی دی. قاری صاحب څنګه جي؟ ډېره مننه جي. نعمت سبحان صاحب ټول نه مخکې غوسازو شکریا ادا کوو چې په دې شپه باندې تاسو راغلئ زموږ دغه محفل کې او دا لومړی ځل دی چې زموږ کمال شیخ محمد مسعد الحباب ورسره د نوراني صاحب ورسره جبل مولانا قاسم صاحب دی دوی ټول راغلي دي په دې شپه باندې جګړه ته رالل او په فرست ټایم باندې زموږ دغه پروګرام و دی نه مخکې موږ د نعت یو داسې پروګرام هم کړی او انشاءالله العزیز بیا به هم انشاءالله دغسې د قرات پروګرام کوو او څنګه چې دا شیخ صاحب ویل چې د دې خلک قرآن سره مینه کوي د هغې پته لګي الحمدلله موږ به دغه خپله مینه جاري ساتو. ډېره مهرباني. شکریه. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. د مصر د قاری صاحب راغی د نورانی صاحب راغی څه به ویل غواړي جي؟ الحمدلله دا زمونږ ستاسو هم ډېره مننه چې راغلی موږ دپاره ریسپیکټیبل قابل قدر یې زموږ د قاري صاحب چې کوم دی شیخ د مصر نه تشریف ور وکړه. بارک الله فی صوتک او فی عمرک فی استادک او فی اموالک او فی اولادک. بارك الله في الدارين. حياك الله. ما شاء الله. حياك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم زين القران باصواتكم. ډیر په خستان انداز باندې ډیر په خستا
جمیل اواز سره الله ته د قرآن او خلک ناتخوانیم کوي د هغې ځان له یو مزه ده خو لیکن د قرآن عظیم الشان چې کوم موضوع دا داسې کلام دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې 15 وخته دی د تلاوتونه کېږي د انسان زړه ته به سرور او سکون ملاویږي رب فرمای وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين دا قرآن عظیم الشان داسې چې د قرآن سره مینا او دا چې دنیا کې الله زموږ ملګری کی په قبر کې او په آخرت کې قال نبی صلی الله علیه وسلم القرآن حجة لك وعليك یا ساته د ډیر لوی فضیلت دی او دا قاریان صاحبان په خدای باور کې کنه فرست چانس از د بیسټ چانس منګه متصبت او چې دا څه وایو دغه دا د الله فضل د جګړه والا په خپل ځان باندې وکړي چې د الله عزوجل لوی فضل او احسان په موږ باندې دور زمخ کې قسم نه کوم خبرو قاری صاحب زنه ما شاګرد دی جامعه مدینه العلوم کریمیا نه د دې مسجد نه د دې مدرسې نه فارغ دی ما ترینګو کو داسې قرآن حضرات راضي خدای پاک د دې چې سمرم شکریا ادا کوم نو هغه به ډېره کمې قال نبی من لم يشكر الله لم يشكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله انا جزاك الله خير احسن تاسو من لپاره قرین الله سي او نوراني سي خدای پاک دې ټول دنیا آخرت خسته کی دا کوم ته مخ کې پته او 5 دن مخ کې کنا اس مسجد میں جگہ نہ ہوتا دا ټول جمعات بټکوي خو لیکن دې کې د الله بس یو خپل یو دغه رب العزت د حکمت رب العزت د علی دربار کې دا قرآن او دا قرآن د الله زموږ لپاره شفاعت ذریعہ وګرځي او دې کې د الله خپل رضا وګرځي دې ته وایي چې د چمکني ټي وي طرفه ستاسو ډېره مننه شکریا جی من طرف چوکني چینل شكريا ما شاء الله. أنا أشكركم جميعا على حسن تعاونكم على القراءة وإقامة هذا الحفل الكريم المبارك والذي صار الحمد لله بخير حال. ډېر مننه سره کاری چې تاسو زه د دې کاری صاحبانو ډېر شکریا ادا کوم چې ډېر مصروف ترین ټایم کې موږ سره خبرې اترې کوي او په دې خبره تاسو نه جواب کوم د الله پامان.